یو عالم خپل واقعیا بیانوله او چې زه د خپل دوستانو سره یو هوټل کې ناست وم. یو نوجوانو ډېر ښایسته نوجوانو ما ته کتل، بیا زما خواله رالی، ویل دا خبره وکړه چې الله ستاسو ډېر خیال ساتي، او لاړه بیا خپل ځای کې کېناست. وایي ما ویل چې الله دې قدر وکړه، خوشحاله شه. بیا رالی ویلي چې مولانا الله ستاسو ډېر خیال ساتي. بیا لاړه خپل ځای کې کېناستو. وایي ما د خپلو ملګرو ته ویل چې یاره د دې نوجوان په دې زړه کې څه شته، څه غرض او مقصد یې شته. ول بیا رالی ویلي چې مولانا الله ستاسو ډېر خیال ساتي. وایي ما ورته ویل چې نوجوانه څه چل دی، ته بار بار دا ټکې وایې. وایي هغه ویل چې زه تا ته خپله واقعه ویل غواړم. وایي ما ویل چې خپله واقعه ووایه. ویل هغه ویل چې زه ډېر مالداره یم، زما سره هېڅ کمی نشته. او دا مولانا ویل چې دا هلک ډېر خوبصورته هم و. ده ویل چې زه بارمل کې وم، یونیورسټۍ کې وم، تعلیم مې کولو. نو په دغه کالج کې مونږ سره ډېر سټوډنټان هم وو، هلکان هم وو، جینکۍ هم وي. په دې جینکو کې یوه جینۍ وه ډېره قابله هم وه، محنت کش هم وه، محنت به ډېر زیات کوو، خوبصورته هم وه. زمونږ په دې کالج کې هر یو سټوډنټ، هر یو طالب علم دا کوشش کوو چې دا زما د کور رڼا شي او زما کور په دې باندې منور شي. هر یو به دا سعادت ګڼلو چې دا زما د کور مېرمنه شي او زه خپل کور په دې باندې مخکې وچلوم. وایي زما عاجز په زړه کې هم دا سوچ فکر رالی، خو بیا مې ویل چې دا انګریزان دي، زه پاکستانی یم، دا ممکنه نه ده، دا کېدی نه شي. د دې عقیده بدله ده، د دې مذهب بدل دی، زما مذهب بدل دی، کېدی خو نه شي. خو بیا هم دا سوچ فکر دا به زما زړه ته راتلو. دې کې وخت تېرېدو، روژه راله، روژه کې ما خپل روژې نیول شروع کړو. دې جینۍ زما نه تپوس وکړو چې دا ته د غرمې خوراک نه کې، دا څه وجه ده؟ وایي ما ورته وویل چې دا زموږ اسلام دی، مذهب دی، دین دی، او په کال کې دا یو میاشت دا زموږ روژه وي. بیا یې رانه ویل د روژې تعریف وغوښتو چې دا روژه څه شي ته وایي، د دې څه مقصد دی. بیا مې ته پوره چې څه راتله هغه مې ته وویل. خو هغه وویل چې دا ستاسو دا دین دا څنګه دین دی، د دې لږ وضاحت ما ته وکړه چې ما له څه راتله. نو هغه ته ما وویل، خو نور زه ډېر هم نه پوهېدم ځکه چې عام سکول کې ما سبق ویلو او په بارمل کې وم، نو ما ته پوره معلومات نه و، خو څه نه څه معلومات راته وویل. هغه مې ورته وویل. بیا یې راته وویل چې زه به د دې ستاسو د دې دین معلومات څنګه حاصل کړم، دا به ما ته څوک وښیي. وایي بیا هلته چې کوم مدارس وو هغې ما له څه پته ورکړه چې هلته لاړه شه، معلومات وکړه. لاړه په سبا له باندې چې دا راله، نو پردې کړې وه، حجاب یې کړی و. وایي زه ډېر خوشحاله شوم چې زما امید دا بحال شو، امید مې پیدا شو چې زه دا مسلمانه شوله او زه هم مسلمان یم، دلته نور څوک نشته مسلمان. نو زما د دې لاره یوه شوه، زما امید ډېر زیات پیدا شو. بیا په دغه ټیم کې وخت تېرېدو، خبرې اترې کېدلې، حال احوال تپوس کېدو. په دې کې د چوټیانو وخت رانږدې شو، مشورې شروع وې. چا به ویل فلاني ملک ته په ټور باندې ځو، چا به ویل فلاني ملک ته په ټور باندې ځو. دې هم مشورې چالو کړې وې چې کوم ځای ته به زه په ټور باندې دې چوټیانو کې ځم. خو د دې مقصد د خپل مذهب چې اوس مسلمانه شوې ده، د دې وضاحت طلب کولو، د دې معلومات حاصلولو. ما د دې نه تپوس وکړو په یو موقع باندې چې ته به کوم ځای ته ځې. چا ته مشوره ورکړې وه چې ترکو ته لاړه شه، په ترکو کې مسلمانان ډېر دي، هلته به د خپل مذهب معلومات ترلاسه کړي. وایي ما به دې اړه کې وویل چې دا ترکو ته لاړه شي، نو په دې کې خو زما څه پیدا نشته دی. زما چې کومه اراده ده چې زه په دې باندې خپل کور آباد کم، زه دا د کور رڼا جوړه کم، زه دا د مستقبل روشنی جوړه کم، دا خو زما اراده وه. خو مال چې دا ترکو ته لاړه شي، په ترکو کې زما دا مقصد نه پوره کېږي. وایي ما ورته مشوره وکړه چې زموږ پاکستان په مدرسو کې، په علماو کې او دین والا کې د هېڅ چا نه کم نه دی. اول ته ډېر زیات مدرسې هم دي، علما هم دي، او د دین والا یعنې زموږ د مذهب پوره مخلوط زیات خلک دي. وایي دې ویل چې زه به کور کې فیملی سره مشوره وکړم. مشوره یې وکړه او مشوره اخره کې به دې راله، قصه اوږده ده، اخره کې مشوره به دې راله چې صحیح ده زه به لاړ شم پاکستان ته. خو په پاکستان ته تلو کې چې څومره خرچ کېږي دا به زه خپله کوم، ویزټ به زه خپله لم، ټوله خرچه به زما خپله وي، تا به زما څه کار نه وي. وایي ما ورته وویل صحیح ده چې څنګه ستا خوښ یې هغسې وکړه. ځان له چې دی ټکټ واخیستو، ویزټ یې وکړو، ما هم ځان له ټکټ واخیستو. وایي ما کور ته کال وکړو چې مېلمانه در روانه ده، او زما په کور کې زما خویندې وي، هغه هم تعلیم یافته وي،
او انګلیش ته یادو. وای ما خويندو ته ویل چې زما دروستل د دې د فاردي چې تاسو سزماره پر خبره ډن کوي او د دې مقصد د دې د فاردي چې زه د خپل مذهب چې وس د مسلمان شوی هم د دې معلومات حاصل کم. خويندو را تسلی را کچې تی صرف یو ځل راولا نور کار زمونږ دی. مور ته مې ویل مورم زمونږه تعلیم یافته زمون خاندان دا چې مالدار خاندانو نو ما ویل چې دا ټولو سزماره پر خبره وکینو خبره به اومني. بهر حال منګه جاز کې کېناستو په ایرپورټ باندې کوشو زما خاندان والا گاڑی روستي دي زماره پاره د دې لپاره چې گاړو کې بوزو. خو دې ول چې نه زه هیڅ شرطم نظم دلته بزان نه هوټل کې کمره والا مازو بدلته یما بیا برستو ګورو خو زه وستړی یما زه بدلته ایثار شم. وای موږ چې سید استا خو کړه کمره واخیسته موږ لاړو کورته په سبب باندې مور می وا کور نور پېملی واغی گاړي په راوستل او ته ویل چې راځه زو زمون کا راځه زو دلته تسکه دلته وسیږي. وای دی ویل چې زه دلته یو ورځ نیمه يم به وګورو حالات ته وګورو کورته نه راتله زمون کرام. بیا می مور ته ویل چې ته وای چې مونږ تعالی د روټي پروګرام کړی دی او ته زمونږ سلاړش نو په دغه باندې بداراول لاړو دغه خبره متوکله چې مونږ تعالی روټي کړی دا ناغه ومنله. زمون کور ډیر غټ کور او ډیر خسته ځکه او ډیر برابر وزکه چې زمونږ د گاړو بارګینو نو او د روپو څخه کمې نو نو موږ دا راوستله چې زمون کور ولیدو ځای خوښ شو نو هلته یې ساره شوله. ورځ دوه درې څلور چې تېرې شوې په دې کې زما د خویندو سره ډسکشن چالو کو خبرې اترې چالو کړلې حتی چې دې خبرې ته ورسېدلې چې آفر ورته وکړو چې زمونږ د ورور دی او دغسې ته ښه پېژنې تا سره ښه وخت تېر شوی د هغه دا خواهش دی چې ستا او د هغې کور په شریکه باندې آباد شي او ته زمونږ د دې کور رونق جوړ شي. نو نه انکار وکړو نه اقرار وکړو خبره پټه وساتله سی ونه ویل خاموشه شوله. نو بیا چې تقریبا 10 ورځې تېرې شوې او یو 10 ورځې د دې تلو ته پاتې شولې نو بیا کور کې ورته مونږه ما وویل چې دا خبره سره وکړئ هسې نه چې دا خبره ورانه شي. بیا یې ورته وویلی شو خو څه هغې څه ونه ویل خاموشه شوه. بیا مور مې راته وویل چې بچیه ستا دا کشری ورور دی سان هم ډېر ښایسته دی هغه هم ښه تعلیم یافته دی ایجوکیټډ دی نو که د هغه دپاره څه خبر وکړو نو زه د دې کور نه به بار نه شي د یو کور ته خو به شي. ما ورته ویل چې سیده چې زمونږ د کور یو رونق جوړېږي د ورور دپاره مې دي شي خبره نه ده. نو بیا ورته زما د مور او زما د خویندو دا خبره وکړه چې زمونږ دا کشری زوی دی که د ده دپاره ستا رشته موږ تا ته ووایو نو څنګه به وي. په دې باندې هم هغې څه خبرې مبرې ونه کړې خاموشه شوه. یو ورځ نیمه چې تېره شوله په دې کې زما د تره زوی دی هغه زمونږ د کور ته د څه کار دپاره راغلی دی. هغه چې څنګه کور ته زما د مور خواله چې زما د مور د هغه تندار وه رالی څه خبرې دپاره یا څه شی راوړو په دې کې د دې نوجوانې جنۍ په دغه کس باندې نظر پرېوتو. زما د دې مور نه تپوس وکړو چې دا څوک دی چې دا خو زما ورځی دی او دا دغسې په پلاني ځای کې مدرسه کې سبق ویلو فراغت حاصل کو اوس په پلاني ځای کې مدرس دی یعنی دا اسلامیک سکالر دی اسلامي سکالر دی. نو دی ویل زه د ده نه څه کوېسچن کولی شم تپوس دې کولی شم څه معلومات مې دي څه تپوسونه مې دي هغه د دې نه حاصلولی شم. ویل مور مې ته ویل چې ولې نه شي حاصلولی ویل چې ورته ووه راشي. ویل زما د مور زما د تره زوی ته د عالم صاحب ته اواز وکړو رالی دې د هغې نه تفوسونه وکړله جوابونه ورته میلاو شو. بیا زما دغه تره زوی عالم د دغه ځای نه روان شو. چې کله روان شو دې ته تپوس وکړو چې تا سره کنټیکټ نمبر چې ماله راکړي زما نور کوېسچنې دي چې هغه ستا نه زه بیا کوم نمبر ورکړی شو. 2-3 ورځې 4 ورځې په دې خبرو اترو کې په دې موبایل باندې کوېسچنې انسر یې کېدلې سوال جواب کېدو. په دې کې دې نوجوانې جنۍ چې ما د بار نه راوستې وه دغه زما د تره زوی ته چې عالم دی خپلی آفر وکړو که ته زما سره واده وکړې نو ستا به خوښه وي که نه به وي خوښه. هغه ورته ویل چې زه به د مور او پلار څه مشوره وکړم. مشورې نه بعد خبره په دې باندې وشوه. هغه مور او پلار ته ویل چې بچیه تا باندې موږ علم کړی دی او علم یوازې پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې به ته دا خورې نو که ته د دې څه واده وکړې والته ورسه لاړ شي هلته د دین خدمت کې دا هم زموږ خوښه ده نو ته څه واده وکړه. نو ویل د هغې سره بیا په هغه 4-5 ورځو کې 3 ورځو کې تقریبا واده وشو او بیا ورسره هلته چې دی په ویزټ باندې لا هم مړی.
نو ول دین او جوان دی عالم سے فرمایي چې ما ته دا واقعیا بیان کړه او بیا راته ویل تا ته چې ما ویل چې الله ستاسو ډیر خیال ساتي د دې د وجه نه مې ته ویل چې راوستله ما مهنت په ما وکړو خرچي به ما وکړلې کور ته ما راوستله او ورسېده د یو عالم چې هغه زما د ترزوی نو ځکه ما ته ویل چې الله ستاسو ډیر خیال ساتي